السلام علیکم دوستانو، بیا هم زه عبدالله بیریا د ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دوستانو نن ورځ مونږ د تاسو لپاره یو بل ډیره مهمه ویډیو جوړه کړې ده چې هغه مربوط د دې ده چې څنګه مونږ تاسو کولی شو په اوپن چینل او یا هم په سرخلاصي ماجرا کې چې مقطع زوزنکی شکل وي څنګه کولی شو دوستانو ډسچارج او یا هم د اوبو مقدار په یوه ثانیه کې پیدا کړو. دوستانو مخکې له دې چې په دغه موضوع باندې بحث وکړو، تاسو کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ که تاسو نوي راغلي وئ زموږ چینل ته، او همدارنګه دوستانو ویډیو لایک او در سره شیر هم کړئ. راځو دوستانو د دغه موضوع د وضاحت لپاره دغه مثال په نظر کې نیسو. مثال په دې شکل سره دی دوستانو چې یوه زوزنکی شکله مقطع ده، په دې کې د اوبو ارتفاع چې ده 1.2 متره او یا هم 1 متر 60 سانتي د اوبو ارتفاع دی په دې کې، او همدارنګه دوستانو لاندنی بار چې دی 9 متره دی، دې خواته فاصله چې دی دغه تر سلوپ تر دغې برخې پورې 0.6 متره او یا هم 80 سانتي، دې خواته همدارنګه دوستانو 80 سانتي ده. او بل چې دوستانو تاسو ته د شیزي کانسټانټ هم درکړی دی چې هغه 9.5 ده، او بل چې دوستانو بیډ سلوپ او یا هم د بستر میلان او یا هم انکلینیشن چې ورته ویل کېږي دوستانو، دا هم تاسو درکړل شوی دی چې 1:10 ده. صحیح ده؟ دا دوستانو په دې معنی 1:10 چې فرض کړئ چې په دې شکل سره کانال دی، فرض کړئ چې داسې تاسو دوستانو عمودي یو واحد ځای عمودي دغه که یو واحد شي او دغه چې دا افقي دا به نو 0 واحد تاسو په نظر کې نیسئ. نو کله چې دغه دوستانو داسې دې شکل سره وصل کړئ، همدغه میلان ته دوستانو 1:0 ویل کېږي دغه د کانال، یعنی اوبه چې دی په دې شکل سره حرکت کوي، همدې ته دوستانو آی ویل کېږي یا هم انکلینیشن چې ورته وایي. سمه ده؟ یعنې د بستر میلان دی، دا هم تاسو درکړل شوی ده چې 1:0 ده، او تاسو ته وایي چې تاسو په دې کې ډسچارج پیدا کړئ او یا هم د اوبو مقدار په فی ثانیه کې پیدا کړئ. سمه ده؟ دوستانو راځو سلوشن ته. موږ تاسو فرمول لرو چې کیو مساوي کېږي او یا هم د اوبو مقدار یا ډسچارج A ضرب V. A چې دوستانو په خپله د همدغه د مقطع مساحت دی. سمه ده؟ د همدغې مقطع مساحت دی چې کومې اوبه پکې ولاړې دي، او وی چې دوستانو دغه د اوبو سرعت دی چې په دغې مقطع کې جریان کوي. سمه ده؟ یعنې څومره متره فاصلې سره په فی ثانیه کې اوبه په دې کې جریان کوي. اول راځو دوستانو موږ تاسو دې ته چې A پیدا کړو ورته. سمه ده؟ د A پیدا کولو لپاره موږ تاسو دوستانو له هندسې څخه بهتره پوهیږو چې د زوزنکی شکل چې کله موږ تاسو مساحت پیدا کوو A مساوي کېږي 2 B جمع A او دا ضرب هایټ او یا هم ارتفاع. دوستانو په دې ځای کې B چې دی دغه ده 9 متره ده. صحیح ده؟ B چې دی دوستانو دغه ده 9 متره ده، او A چې دوستانو دغه پورتنۍ برخې اندازه ده چې 9 متره ده دوستانو 0.6 دا جمع کېږي 0.6 ده، یعنی 1 متر 60 سانتي کېږي دغه دواړه چې دغه 9 مترو سره جمع کړي دوستانو، نو د A قیمت چې دوستانو 10 متره او 60 سانتي کېږي دغه پورتنۍ برخې اندازه. صحیح ده؟ او B دغه شوله له دې ځایه تر دې ځایه پورې B شوله او له دې ځایه تر دې ځایه پورې A شوله. صحیح ده؟ او هایټ چې دوستانو هم تاسو ته درکړل شوی د شکل کې چې 1.2 متره او یا هم 1 متر 60 سانتي، یعنې دغه درې قیمتونه موږ تاسو پیدا کړل چې A B او H. اوس په همدې فرمول کې دوستانو دغه قیمتونه ځای پر ځای کوو، موږ تاسو ته به د نوموړي مقطع مساحت په لاس راشي. صحیح ده؟ 1/2 په خپل خپل دوستانو B چې دغه ده 9 متره دی، علامه جمع په خپل خال A چې دوستانو 10.2 متره دغه ده، او H چې دی 1.2 متره دا ما هم دلته ولیکله. خو دوستانو کله چې دغه تاسو محاسبه کې په اخره کې د A قیمت چې دی 11.25 متر مربع کېږي. دا شکل تاسو محاسبه کې دوستانو 11.25 متر مربع د دغې مقطع مساحت شولو. صحیح ده دوستانو؟ اوس راځو موږ تاسو دوستانو
په دغه فرمول کې ای ته ضرورت و وي ته ای مو پیدا کړله، اوس راځو وي ته. د وي لپاره موږ او تاسو فرمول لرو. کله چې د شیزي کانسټانټ راکړل شوی وي وي مساوي کېږي ویلاسټي سی ضرب ام ضرب آی دغه دواړه جذر لاندې دوستانو. سی دلته معلوم ده چې موږ تاسو ته راکړل شوی ده چې 9.5 ده او آی هم راکړل شوی دی او یا هم د بستر میلان یو نسبت سل ده. خو په دې ځای کې دوستانو ام نه معلوم ده چې په تیر ویډیو کې په دې باندې موږ بحث کړی و چې دغه هایدرولوکي شعاع ده دوستانو. سمه ده. نو کله چې موږ تاسو ام پیدا کوو دغه د ای او د فی د نسبت څخه لاسته راځي. سمه ده. یعنی ای چې دوستانو همدغه ده 1.25 یا د مقطع مساحت او پی چې دوستانو دغه لون شوی محیط ده دوستانو له دې ځای شروع کېږي د شکل سره او بیا دغه برخه دوستانو دغه شکل سره او دریمه برخه دغه ده دغه محیط دوستانو. صحیح ده. یا لون شوی محیط یا ویټډ پیرامیټر چې ورته وایي دوستانو. اوس د دې لپاره چې ای خو لرو چې ام پیدا کوو ای خو لرو ور دغه د خو پی نشته دوستانو. کله چې موږ تاسو پی پیدا کوو نو دوستانو د دې لپاره فرمول په دې شکل سره ده. زه به تاسو ته ولیکم. کله چې تاسو غواړئ چې د پی قیمت په لاس راوړئ یا پیرامیټر دوستانو دغه برخه معلومه ده چې 9 متره ده. صحیح ده. 9 متره. اوس غواړو چې دغه برخه موږ تاسو معلومه کړو. نو دوستانو که چې دې ته موږ تاسو داسې امتداد ورکړو د شکل سره نو دغه برخه دوستانو موږ تاسو راشته ده چې 1.2 متره ده. صحیح ده. 1.2 متره ده او دغه برخه هم دوستانو شته ده چې 0.8 متره ده. یعنی د پیثاغورس قضیې پر اساس دې خو دوستانو هم همدغه شکل سره ده. دغه برخه دوستانو بیا هم 1.2 متره دغه هایټ او دا چې د 0.8 متره ده. نو دوستانو دا چې کله تاسو محاسبه کې دغه برخه پر انسان څو غواړو چې وتر ده کوم ځای مسله شولو یعنی د قایم اضلاع او د مربعات مجموعه مساوي ده د وتر مربع سره. صحیح ده. یعنی د ته کوم تاسو دوستانو ار وایو په دې شکل سره چې دغه ار فرض کې نو دغه سلیکو چې ار مربع مساوي کیږي د پیثاغورس کا زیاده 0.8 مربع جمع 1.2 مربع دوستان. سمه ده. 1.2 مربع. نو د دې لپاره چې موږ تاسو ار په لاس وروړو اطراف جذر اخلو نو چې کله تاسو جذر واخلئ دوستانو نو ار مساوي کیږي 0.8 مربع او جمع 1.2 مربع. صحیح ده. دې شکل سره د بل خو مندسي دوستانو. نو کوم تاسو متوجي شو دغه دوه برخې دي. نو دغه چې دوستانو یعنی یو اردا ده بل اردا ده کنه یعنی دوه ار کیږي. نو دوستانو د دوه په خپل حال د ار پر ځای دغه قیمت وځکو چې 0.8 مربع او جمع 1.2 مربع دغه جذر لاندې. نو دوستانو موږ تاسو د دغه ار او دغه ار قیمت پیدا کړلو دا جمع کوو دغه 9 مترو سره نو دا قیمت راغلو د سره جمع کوو دوستانو د سلیکو چې 2 ضرب 0.8 مربع جمع 1.2 مربع. صحیح ده. نو دوستانو په دې شکل سره نو دوستانو په دغه ځکه هم موږ هم داسې کړی ده چې 9 جمع 2 ضرب 0.8 مربع جمع 1.2 مربع جذر لاندې د محیط دوستانو محاسبه کوو. کله چې دا موږ تاسو محاسبه کوو نو دوستانو د فی قیمت په اخیره کې دلته محاسبه کیږي. په اخیره کې 11.8 متره دا محیط شولو. اوس دوستانو رزو موږ تاسو هایدرولوکي شعاع رزو چې ام مساوي کیږي ای پر پی ده. دلته مو هم دوستانو فرمول لیکلو بیا مو لیکلو د ای پر ځای دوستانو 1.25 او پی چې دوستانو یا لون شوی محیط چې ده 1.8 ده. نو کله چې دوستانو دغه یو پر بل باندې تقسیم کړی شي نو د هایدرولوکي شعاع قیمت چې دوستانو 0.908 متره کیږي. دغه د هایدرولوکي شعاع قیمت شولو. نو دوستانو همدغه قیمتونه اوس په دغه فرمول کې اچوو نو موږ تاسو ته به سرعت په لاس راشي. د سی پر ځای دوستانو موږ تاسو قیمت لرو چې 9.5 دغه ده
او ضرب په خپل خپل ام چې دوستانو اوس مو پیدا کړلو چې 0.908 ده. صحیح ده. ضرب په خپل خپل آی چې د دوستانو یا هم د بستر میلان یو نسبت زر ده، نو یو پر زرم لیکلی شو. دا چې کله محاسبه کړی شي دوستانو نو سرعت هم پیدا شولو 1.554 متر پر سکند. یعنی په دغه مقطع کې د اوبو د جریان سرعت چې دوستانو په یوه ثانیه کې سرعت چې دی 1 متر 55 سانتي 4 ملي، یعنی دومره مطلب دغه د اوبو حرکت په دغه چیز کې په دغه مقطع کې. اوس دوستانو رزو دی ته چې سرعت ما پیدا کړلو او همدارنګه موږ تاسو مساحت هم پیدا کړو، ورته څنګه کولی شو چې ډیسچارج پیدا کړو بیا هم د اوبو مقدار پیدا کړو. نو فارمول دغه دوستان چې کیو مساوي کیږي ا ضرب وي ا مو پیدا کړی ده دوستانو. دلته تاسو لیدلی شئ 11.25 نو دې ځکه هم دوستانو لیکو چې 11.25 صحیح ده. ضرب په خپل خپل دوستانو او سرعت چې دا مو هم پیدا کړل دلته دوستانو دغه ده 1.554 متر پر سکند ده. نو دغه دلته لیکو چې 1.554 متر پر سکند. نو دوستانو دا چې کله محاسبه کړی شي نو په اخره کې د کیو قیمت یا هم د ډیسچارج او یا د بو مقدار دوستانو 11.9 متر مکعب په یوه ثانیه کې دی. نو دوستانو هدف دا شولو چې د نوموړي مقطع څخه په یوه ثانیه کې 11.9 متر مکعب دغه اوبه جریان کوي. دوستانو دغه و د نن ورځې زموږ ټاپک. که چیرته چا سره کومه پوښتنه پیدا شي کوشش وکړئ چې هغه په کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله موږ تاسو ته ځواب وایو. تر بلې ویډیو جوړولو پورې چې زه عبدالله بیریا د ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې په لویه بهون کې خدای سپارم. د خدای په امان.